السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وسیم الله خان یم جی. د قاري صاحب وایي چې په اسلام کې څلور ځناور دي چې دا به نه وژني. جی زه هم دا ویډیو ګورم او تاسو هم وګورئ چې دا کم ځناور دي چې دا موږ له وژل نه وي پکار، او دا ویډیو هم د نورو ملګرو سره شیر کړئ. دا ډیره اهمه مسله ده په نن سبا وخت کې موږ له ټولو له پکار دی چې دا بیان ضرور واورو. په دې باندې موږ ځان پوه کول پکار دی چې موږ مسلمانان یو، زموږ حق دی چې په دې خبرو باندې موږ ځان پوه کړو. د ویډیو طرف ته ځو او ویډیو وګورئ. څلور قسمه حیوانات دي چې د دې د وجود نه خپل ځان وساتو، او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو څلور قسمه حیوانات دي چې د دې د وجود نه خپل ځان وساتو، د دې د قتل کولو نه خپل ځان وساتو. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څلور قسمه حیوانات د وجود نه منع فرمایلی ده. یو په هغه کې میږي دی، د میږي د وجود رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده، ځکه دا میږي دا خیرخوا دی، دا خیرخوا دی. سلیمان علیه السلام هغه لښکر چې کله راځي نو دا میږي اواز خپل قوم ته چې ای میږو تاسو خپل سولو ته نه نوځئ، چې حسنه د سلیمان علیه السلام لښکر راشي او تاسو د خپل خپل لاندې کې او هغه به نه پوهیږي، نو څو د خپل قوم خیرخوا او د خپل رعیت خیرخوا دی دا میږي आवाज یو کو نو سو الله رب العزت ته هغه आवाज خوښ شو د دا خیرخواهی په وجه باندې الله جل جلاله د دغه میږي ذکر قرآن کې کوی سورته بیا نازل کو. دنیا کې څومره طاقتور خلک تر شوي دي، لیکن الله جل جلاله د هغه په نوم باندې سورته نه نازل کړل دی. یو میږي د وړو کې اونده کیوي، لیکن الله جل جلاله د دې خیرخواهی د وجه نه پوره سورته هغه نازل کړل دی. دویم نمبر د شاتو مچۍ ده. د شاتو مچۍ رسول الله صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی ده. بعض خلک داسې وي چې سره غونډه کې شات ویني په یو ونه کې، نو هغه څوک د شاتو هغه مچو ته لاندې سم اور هغه ولګوي، چې اور ولګوي د هغې د وجې نه ډېرې زیاتې مچۍ هغه مړې شي، هغه ډېرې مچۍ ووژلې شي د دغه غونډه کې شات دپاره. نو دا مچۍ چې د شاتو د دا هم خیرخوا دي، دا شات وکړي او شاتو کې څه وي هغه شفا وي، نو دې نه خپل ځان هغه وساتو. دریم نمبر هدهد دی. مولا چرغک د دې د وجود نه خپل ځان هغه وساتو، ځکه چې ته هم د توحید پیغام هغه وړو. د سلیمان علیه السلام په دور کې قوم سبا ته څه کړو چې هلته د سلیمان علیه السلام په دور کې یو زنانه وه بلقیس، او هغې د اور عبادت پې هغه کولو. نو دا مولا چرغک هلته کې تلو، هغه معاینې هلته کې اغوستی، بیا سلیمان علیه السلام ته واپس راغلو، هر څه هلته بیان کړو. بیا ول سلیمان علیه السلام خط لیکلو او واپس بیا هغه وړی دی، بیا واپس راغلی دی. تقریبا 800 کیلومتره دی مولا چرغک د توحید د لپاره څه کړی دی، هغه مزل یې کړی دی، او 800 کیلومتره داسې جوړېږي چې د یمن نه تر شام پورې تقریبا 200 کیلومتره جوړېږي. نو دی یو ځل تللی دی او بیا واپس راغلی، 400 کیلومتره دغه دی. بیا سلیمان علیه السلام ورته دغه پیغام ورکړلی دی او بیا واپس راغلی 400 دغه، نو 800 کیلومتره توحید د لپاره د څه کړی مزل هغه کړی دی. نو د دې د وجود خپل ځان هغه وساتو. ماشاءالله، مننه قاري صاحب. خدای پاک موږ له څومره ښایسته دین ناکړی دی. پښتنو دا ځناور داسې دي چې دا په اسلام کې نه وژني. دا کم ځناور چې قاري صاحب یاد کړه د دې نه اجتناب وکړئ، دا مه مړه کوئ. د ویډیو کتلو ستاسو ډیره مننه چې چېرته اوسئ، اباد اوسئ. موږ له اجازت راکړئ. د الله په امان.